अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़मा महतरम इज़्ज़तमंदो, प दुनिया के द हर सड़ी दा ख्वाहिशी और दाई कोशिशी चियरा माता प दुनिया के द खुशहाली, द इज्जत, द आराम और द सुकून जौन मेलाव शुए दा द सड़ी ख्वाहिशुमी, दा द खजी ख्वाहिशुमी, दा द घट और द वड़ो टोली और खुसूसन द हर सड़ी ख्वाहिश दाई चे जमा कोर के खुशहाली वे, खफगान पके नवे, जंग झगड़ी पके नवे, द दीन और द दुनिया पे एतबार सरा जमों पकोर की बरकतु नवे। हाँ ज़ाहिर खबर अदा चे दा दासी खबरी दी चे दा द नेक बख्ती खबरी दी चे कम कोरानाई के खुशहाली वी, कम खल्कों के चे द यौ बल सरा द यौ बल पकार के मरस्ता मीना महब्बती समझदारी द यौ बल प खबर जान पुहावली और पुईगी पे दासी माहौल पकोर के लका चंग चे यौ बदन वी चे प वक्त तकलीफी नो टोल बदन त तकलीफी, पस्तरग तकलीफी टोल बदन त तकलीफी। दगा शान द कोर हर सड़े, हर नारीना, हर जनाना दा द यौ बल सर प ताल्लुक मोहब्बत के और द यौ बल सर प मरस्ता के और प मदद के द यौ जिसम पशांतशी चे द यौ तकलीफ ना द बल तकलीफ गण लेकी दा कोरा नहीं बख्तौर कोरा नहीं और दा कोरा नहीं द तमाम खानदान और द तमाम मुआशरी द पारा यो बुनियाद दे यो असल ले ज़का चे कोरने के इत्तेफाक वीन दा ब्या प खानदान के इत्तेफाक जरिए गर्जी और ब्या खानदान दे बल सर मीना उमरस्त कवी और ब्या चे द कोरने प कसानो के दियो बल सरा दग शान द मीनी और द मोहब्बत ताल्लुक वी नो द दग कोर चे कम बची माशुमानी दागो पजलूनो के द अल्लाह यवाले राजी, ईमान राजी, अखलाक राजी, द यौ बल मर्तबी पीजनी, द यौ बल इज्जत पीजनी नो दासी कोरानई दा बख्तौरा कोरानई चिपागा कोरानई के मिनई मोहब्बत वी, जहनी सुकून वी, सेहत वी, खुशहाली वी दा द हर सड़ी ख्वाहिशुम दे और दासी कोरानई चे दा बख्तौरा उमदा। लेकिन दा बा संग कीगी चे जमो पकोर के दा माहौल जोड़शी द मिनी और द मोहब्बत, द इज्जत, द यौ बल सर द ताउन कोलो
د دې اصل اور بنیادی دو تنه نیک کېدل در دی بنیاد اور اصل له چې یو نیک خزی الزوجة الصالحه او یو نیک خاونی الزوج الصالح. د خزی او د خاون نیک کېدل، تربیت یافته کېدل چې هغه د دین په تربیت باندې تربولی شوي، نو دا بنیاد دی. ځکه چې کومې رشتې لیږلی کېږي د هغې دپاره بنیاد دین او اخلاق ګرځول پکار دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي تنکح المرأة لاربعین، د ښځې سره چې کله سړی نکاح کوي نو څلور خبرې خلک ګوري. یا د مال له وجې نه کوي چې مالداری، ولحسبها یا د حسب نسب د وجې نه چې خاندان یې ښي، وجمالها یا حسن او ښکلا ګوري خلک چې رنګ ډول یې صحیح، ودینها او څلورمه خبره چې د هغې دین، یعنی د دین په اعتبار سره دینداری. اوس کومه زنانه کې چې دا څلور واړه خبرې جمع شي، مال، نسب، ښکلا او دین، نو دا خو بیا نعمت عظما دی، نعمت دی. خو که دا ټولې نه نو بیا کمې له ترجیح ورکړه. پیغمبر علیه السلام وایي فاظفر بذات الدین، بیا دینداره ته وګوره. یو طرف ته مال له، بل طرف ته دین دی، یو طرف ته نسب دی، بل طرف ته دین دی، یو طرف ته ښکلا، بل طرف ته دین دی. پیغمبر علیه السلام وایي فاظفر بذات الدین تربت یداک، لاسونه دې وایي د خاورې ککړ شه، دینداره ته غوروالی ورکه. دا دیندار خپله که، ځکه چې دا نور یې د حسب نسب په اعتبار سره ته راولي، د دنیا کې به ترقي درشي، خو اولاد به دې بیا هغه شانتې نه وي. او چې دینداره ښځه دې وکړه نو د هغې سره به د دې اثر په اولاد غورځېږي، د هغه دین به اولاد ته نقل کېږي، د اولاد نه به معاشرې ته ځي او خاندان به ترې نه ښه جوړېږي. د دې وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې اکثر خلک کله د نکاح تپوس له راځي نو تاسو وګورئ چې چاله زنانه ورکوئ، دا خو د زنانه شوه که نه، چې زنانه له سړی ته پیغام ورکوي نو دینداره وایي. اوس یو زنانه تپوس له خلک راځي، د جینۍ تپوس له راځي، نو دا جینۍ والا به څنګه رشته کوي؟ پیغمبر علیه السلام وایي اذا خطب الیکم، کله چې سړی تاسو ته د نکاح پیغام درلیږي نو که چېرې تاسو ته د هغه دین او اخلاق ښه ښکارېږي نو هغه له خپل خور لور ورکئ. دین ته وګورئ، اخلاقو ته وګورئ. الا تفعلوا، که چېرې تاسو دین ته او اخلاقو ته نه ګورئ، مال ته ګورئ، دنیوي نسب حسب ته ګورئ، وتكون فتنة في الارض وفساد عريض، بیا په ځمکه کې ډېر غټ فساد راشي او ډېر لوی فساد به شروع شي، یعنی معاشره به خراب شي. د دې وجې نه شریعت مطهره دا خبره لازم کړله چې که یو سړی دا وغواړي چې زما کور کې خوشحالي رالی، سکون رالی، دینداره ښځه او دیندار نارینه، د هغو نه به دیندار اولاد پیدا کېږي، دا نقل به اولاد ته ځي. د دې وجې نه په شریعت کې د جینکو په تربیت باندې ډېر زور راغلی دی. پیغمبر علیه السلام وایي کوم کور کې چې جینکۍ د هغې تربیت وشي دیني او دنیوي،
نو دا سړی یا دا زنانه چې چا د خپل لونو تربیت کړل دینی، دا به په جنت کې زما سره یو ځای. پیغمبر اسلام دا منځنۍ ګوته د شهادت دا ګوته یو ځای کړي، موږ به دغه شان ته په دنیا کې په جنت کې بیا پاتې کیږو. ځکه چې د دې جنکو دینداري دا د خلقو د کورونو د خوشحالۍ یا د فساد ذریعہ ګرځي، چې اخلاق ته جوړ کړي، تربیت ته کړي او دینی اخلاق ته خودلی، نو بیا د هغې د وجې نه معاشره صحیح کیږي. نو اوله خبره دا چې په کور کې خوشحالي راځي، نو دا دوه تنه به دینداري، دا به دینداري کوي. چې کله دا دینداري نو کور کې به خوشحالي راځي، د دې اثر به په اولاد ورزيږي. کنه کور کې دا د جنگ جګړو ماحولو، د کنزلو ماحولو، دا ماشومان چې ګلې کوسي ته ځي بیا به کنزلي کوي، بیا به بل کار نه. ځکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کور کې د الله ذکر کیږي او تلاوت پکې کیږي، نو دغه کورونه په مثل د ژوندو دي. او کم کور کې چې ذکر نه کیږي، تلاوت نه کیږي، دین نه کیږي، دغه کورونه په شان د مړو دي. لکه دا بیا قبرستان شو، نو قبرستان او کور کې څه فرق شو؟ قبرستان او کور کې دغه فرق چې کور کې به دین کیږي، ذکر به کیږي، مونځ به کیږي، تلاوت به کیږي، او قبرستان کې دا چې نه کیږي. د دې وجې نه حدیث کې نبی علیہ السلام دا فرمایي لا تجعلوا بیوتکم قبورا، چې تاسو د خپلو کورونو نه قبرونه مه جوړوئ.